لاهور قلندر نه فخر زمان اسلام آباد یونایټډ روان دی جی. اسلام آباد یونایټډ به کم کلاړي لاهور قلندر له د فخر زمان په بدله کې ورکوي. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو، خو لاهور قلندر ډیر مرګرو په دې وجه باندې سپورټ کولو ډیرو پښتنو چې کې فخر زمان او د فخر زمان په وجه باندې د لاهور قلندر فینس ډیر زیات جی، ځکه فخر زمان د دې ټیم کپتان هم یو سیزن 2 کې پاتې شو. اوس فخر زمان دا ټیم پریدي په وجه باندې پریدي دغه خو لا خبره مخله نه دراغلي، خو 90% خبره تقریبا 80% خبره کنفرم شوی د اسلام آباد یونایټډ سره چې اسلام آباد یونایټډ ته فخر زمان روان دی. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل تاسو له معلومه ده چې وهاب ریاض چیف سلیکټر د پاکستان ټیم هغه ځان سره کنسلټنټ کې سلمان بټ هم شامل کړو چې 24 غنټې پسې هغه د خپل عہدې نه لري. اوس د سلمان بټ په ځای به کم کلاړي وهاب ریاض سره کنسلټنټ وي. یو خو الریډي کامران اکمل دی، یو راو افتخار انجم دی، دریم کلاړي به کم یو په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو جی. ټونه پهله په فخر زمان باندې خبره کوو جی. د لاهور قلندر او د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ یو غټ ټریډ روان دی جی، کلاړي ایکسچینج کول. څه کلاړیان چې کلاړي ایکسچینج هم کې اوس پیسې یو بل نوالي راوالي نو دی لویل شي ټریډ جی. سویپینګ ولا هم ویل شي د پی اس ال په زبان کې جی، د کرکټ په زبان کې ټریډ دا روان دی چې فخر زمان چې کم دی به اسلام آباد یونایټډ کې شاملېږي او اسلام آباد یونایټډ به اعظم خان چې کم دی وکټ کیپر بیټسمن د موین خان زوی موټو هغه به ورکوي لاهور قلندر لجی. تاسو مالا پهله په کمنټ کې وایئ که چېرې فخر زمان د لاهور قلندر ټیم نه لاړ نو تاسو به لاهور قلندر ټیم سپورټ کوئ که نه. ما خپل ځاني هم لاهور قلندر په دې وجه خوښ و چې کې فخر زمان جي. تاسو راله هم وایئ چې آیا تاسو د لاهور قلندر فینس د فخر زمان په وجه باندې وایئ یا د راشد خان په وجه باندې وایئ یا د شاهین افریدي په وجه باندې وایئ؟ هغه رای را سره خپله کمنټ کې شریکه کړئ جي. او تاسو څه وایئ چې اعظم خان د لاهور قلندر دپاره یو ښه کلاړي ثابتېدی شي که نه؟ اعظم خان میډل اډر بیټسمین دی او تیز بیټینګ کوي، دا نه چې لکه مطلب سلو بیټسمین دی، ډېر ښه کلاړي دی. فخر زمان اوپنر بیټسمین د لاهور قلندر. اوس اوپنر بیټسمین اسلام آباد یونایټډ لزي که چېرې اسلام آباد یونایټډ ته فخر زمان لاړو نو بیا به ګوربز او فخر زمان د اسلام آباد یونایټډ د طرفه اوپننګ کوي جي. دواړه ډېر ښکلي بیټسمنان دي. اسلام آباد یونایټډ ټیم به نور هم مضبوط شي ځکه نسیم شاه ورسره هم دی. نو اسلام آباد یونایټډ به په بیټینګ ډپارټمنټ کې نور هم مضبوط شي جي او بالینګ کې هم ښه ټیم دی جي. نو تاسو وایئ چې تاسو به لاهور قلندر بیا سپورټ کوئ که نه اسلام آباد یونایټډ به سپورټ کوئ د فخر زمان لپاره؟ چونکې نسیم شاه پکې هم دی، ګورباز پکې هم دی، فضل حق فاروقي پکې هم دی، ښه کلاړیان دي اسلام آباد یونایټډ سره جي. اوس به راشو دغه خبره به وکړو، سلمان بټ د خپلې عہدې نه وهاب ریاض ختم کو په دې وجه باندې. هغه خو داسې ونه وي چې فکسینګ په وجه باندې، خو په میډیا باندې ډېر زیات تنقید پی سی بي ټارګټ کولو، خلکو تنقید یې پې کولو چې دی څنګه یو فکسر مطلب دومره غټه عہده ورکړه جي. نو وهاب ریاض 24 غنټې پس هغه د خپل عہدې نه ختم کړی دی او د دغه سلمان بټ په ځای به اسد شفیق چې کوم دی د دغه پینل حصہ جوړیږي. اسد شفیق الریډي کرکټ کوي، اسد شفیق پوسټ کرکټ نه ریټایرمنټ اخلي، ریټایرمنټ نه پس په پی سی بي هغه له دغه عہده ورکوي. وهاب ریاض به چیف سلیکټر یو ورسره کنسلټنټ کې ورسره کامران اکمل وي، راو افتخار انجم وي او اسد شفیق په وي جي. دا درې کلاړیان چې کوم دي د وهاب ریاض سره مطلب کلاړیانو سلیکشن کې به دا څلور کلاړیان به مطلب برپور سات ورکوي او د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره به کلاړیان سلیکټ کوي جي. په دې ویډیو کې د اپډیټس ډېره زیاته مننه جي. والسلام.